فخر زمان د ساوث افریقا خلاف टी20 سیریز نه ولې ډراپ شوی دی د پاکستان کوچ مایک هیسن مکمل حقیقت ښکارا کړی دی په دې टी20 سیریز کې د بابر اعظم ټیم ته یو ځل بیا واپسی شوی ده په टी20 ټیم کې د بابر اعظم شمولیت الډی تاسو کتره دی دا غي چې مکمل کم سکواډ د ساوث افریقا خلاف टी20 د پاکستان چې کم سکواډ اناونس شو هغه الډی تاسو سره ما شریک کړو په یو ویلاګ کې نو اوس د بابر اعظم په کم نمبر باندې بیټینګ کوي په دې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو کوچ مایک هیسن د بابر اعظم د بیټینګ حواله سره د بیټینګ پوزیشن حواله سره سوي لیدي ډیټیل سره په خبره کو د فخر زمان حواله سره هم غټ اپډیټس دي فخر زمان تاسو لپاره دا چې د ساوث افریقا خلاف په टी20 سیریز کې د فخر زمان نوم نه دراغله چې بیا میډیا هم او کرکټ فینز هم کم چې زموږ د منیجمنت ته پاکستان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټي دا هغه ټارګټ کروره چې تاسو ولې فخر زمان ډراپ کړی د टी20 نه فخر زمان نه ډراپ کول پکار نو پاغه باندې کوچ مایک هیسن خپل ریاکشن ظاهر کړی دی کوچ مایک هیسن ویلی دی چې فخر زمان د موږ په پلان کې دی خو فخر زمان د انجری نه بچ کېدو د پاره هغه موږ ریسټ کړی دی لکه موږ وړو چې فخر زمان ته موږ وقفه باندې هغه موږ ریسټ ورکو موږ دا نه غواړو چې په اهم ایونت کې بیا فخر زمان زموږ نه انجری شي لکه څنګه چې اوس چیمپئن ټرافي و هغه کې فخر زمان په ان موقع باندې سایم ایوب او فخر زمان انجرډ شو چې دا غي یو ډیر خاص غټ نقصان پاکستان کرکټ بیټینګ لاین اپ کې تاسو کتلې وي نو اوس د دغه انجری نه بچ کېدو په وجه باندې زموږ کوچ مایک هیسن ویلی دی چې ورک لوډ منیجمنت باندې موږ سټریکټلی کار روان کړی دی موږ به اهم کلړیان چې کم زموږ د टी20 فارمیټ وي یا د ون ډے فارمیټ وي یا د ټیسټ فارمیټ وي نو موږ په اهم موقعو د پاره یعنی اهم میچونو غټلو د پاره هغه کلړیان په وړو میچونو کې ډراپ کو هغه کلړیان به موږ ریسټ کو نو فخر زمان فعل حال موږ ریسټ کړی دی فخر زمان موږ د ټیم نه دی وکړي فخر زمان زموږ د टी20 ورلد کپ 2026 حصہ ده فخر زمان بعد پاکستان کرکټ ټیم کې د टी20 ورلد کپ 2026 سکواډ کې تاسو وینئ دا موږ صرف ریسټ کړی دی د انجری نه بچ کېدو د پاره نو فخر زمان حواله سره کوچ مایک هیسن دا بیان جاری کړی دی بل طرف ته بابر اعظم هم د پاکستان टी20 ټیم کې شامل شوی دی نو بابر اعظم با په نمبر 3 پوزیشن باندې بیټینګ کوي نمبر 3 پوزیشن مطلب دا په ون ډاون باندې چې کله یو کلاړي اوټ شي نو بیا بابر اعظم روزي په نمبر 3 پوزیشن مطلب دا شو دوه اوپنران دي 1 او 2 او بیا چې کله اوپنرانو کې یو کس اوټ شي نو بیا په نمبر 3 روزي چې به د بابر اعظم پوزیشن وي او بابر اعظم لا دا هم ویل شي وي چې دا رستا پرمننت پوزیشن دی اوپننګ سوچ تم کو اوپننګ ته وته نه زی رستا پوزیشن چې کم دی هغه ون ډاون دی په ون ډاون به ته بیټینګ کې او خپل مایند سیټ چې کم دی هغه ته ون ډاون بیټینګ د پاره ریډي اوساته او خپل مایند سیټ ته د ون ډاون بیټینګ د پاره تیار کا اوپننګ نه ته زمونږه نمبر 3 بیټسمن په ون ډاون باندې وته بیټینګ توزی د فخر زمان حواله سره کوچ مایک هیسن هم دا بیان جاری کړو کم میچر سره په دې ویډیو کې شریک کو او د بابر اعظم د پوزیشن حواله سره هم کوچ مایک هیسن دغه بیان جاری کړو کم باندې مچی په دې ویډیو کې خبرو کې